دروازګۍ کلی کې امامتیا کوي زموږ سره موجود دی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. قاری صاحب څه به ویل غواړئ؟ بس دا ویل غواړو چې الحمدلله دا زمونږ د کلي باندې الله پاک ډېر لوی رحم وکړو که نه، او بیا زمونږ کلي ته موږ د ټولو عالمانو ټولو مشرانو دا سوچ وکړو چې دا مدرسه تیاره شي. ډېرې لپاره خلکو ډېرې قربانیانې ورکړي، خپله ځمکې ورکړي، او بیا دا کار روان شو. خو بیا داسې یو کس نه و چې هغې د دې ذمهواري اخیستې وي پوره که نه، د پړۍ دپاره دغه دپاره. بیا زمونږ مولانا صاحب سعید الله صاحب د بنوري ټاون د مدرسې نه فارغ دی الحمدلله، او قابل سړی دی که نه. دا د الله پاک موږ باندې رحم دی چې داسې سړی خدای پاک موږ ته هغه دغه کړو. او ډېره خبرداره چې یو سړی یو څیز ته دغه وي که نه، لالچ دپاره یو څیز هغه ذمهواري والي. خو مولانا صاحب ته موږ منتونه کړلي او د مشرانو ورته کړلي چې دا مدرسه الله روانه کړي. نو ډېره لویه قرباني دې ورکړه دې دپاره، خپل ټیم هر څه. نو چې اوس ده سره موږ دغه وکړو، مرسته وکړو، ده سره مالي امداد وکړو چې انشاءالله دې مدرسې ته اوس تقریبا 100 ماشومان مولوي صاحب ما ته وویل چې دا داخل شو که نه، ماشومان جینکۍ. خو اوس موږ چې د پلسترو ته وګوره، پاس چت ته وګوره، نو حالات ډېر څه ګډوډ دي که نه. او دا خو صدقه جاریه ده. رسول الله مبارک فرمایي چې انسان مړ شي که نه، د ټول عملونه ختم شي، خو یو داسې عمل دی چې هغه نه ختمېږي، یو نیک الواد او علم او صدقه جاریه. لږې ورځې شي داخلي د اعلان کړلی و، تقریبا 100 ماشومان یې راغلي، نور هم را روانې دي که نه. خو موږ سره ځای نشته دی، لاغړې تاسو پته تاسو به وګورئ چتونه متونه نشته دی، 2 کمرې دي. یو کمره خو مولانا صاحب دپاره ده که نه، دا سیټ ته به دی ناست وي او پر سپیکر ماشومان ته سبق چې ښایي. دا نور د 100 ماشومان دا په دې 2 کمرو کې یوې کمرې کې خو نه راځي. انشاءالله چې زما دا خبره چاته رسېږي، که د کلي والا خلک الحمدلله موږ کور کې یو سړی 2 پلار زوی یو ځای شي، نو هغه دغه کولی شي، ځان کور جوړولی شي. او موږ د غونډ کلي خلک څومره الحمدلله تکړه خلک شته دی. او بیا چې دا زموږ د اواز چاته رسېږي کې به الله پاک ښه خلک پیدا کړي انشاءالله تعالی، چې زموږ د پریشاني ختمه شي او دا مدرسه ښایسته الله پاک جوړه کړي. دا زموږ سره دروازګۍ کلی کې امامتیا کوي زموږ سره موجود دی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. قاری صاحب څه به ویل غواړئ؟ بس دا ویل غواړو چې الحمدلله دا زمونږ د کلي باندې الله پاک ډېر لوی رحم وکړو که نه، او بیا زمونږ کلي ته موږ د ټولو عالمانو ټولو مشرانو دا سوچ وکړو چې دا مدرسه تیاره شي. ډېرې لپاره خلکو ډېرې قربانیانې ورکړي، خپله ځمکې ورکړي، او بیا دا کار روان شو. خو بیا داسې یو کس نه و چې هغې د دې ذمهواري اخیستې وي پوره که نه، د پړۍ دپاره دغه دپاره. بیا زمونږ مولانا صاحب سعید الله صاحب د بنوري ټاون د مدرسې نه فارغ دی الحمدلله، او قابل سړی دی که نه. دا د الله پاک موږ باندې رحم دی چې داسې سړی خدای پاک موږ ته هغه دغه کړو. او ډېره خبرداره چې یو سړی یو څیز ته دغه وي که نه، لالچ دپاره یو څیز هغه ذمهواري والي. خو مولانا صاحب ته موږ منتونه کړلي او د مشرانو ورته کړلي چې دا مدرسه الله روانه کړي. نو ډېره لویه قرباني دې ورکړه دې دپاره، خپل ټیم هر څه. نو چې اوس ده سره موږ دغه وکړو، مرسته وکړو، ده سره مالي امداد وکړو چې انشاءالله دې مدرسې ته اوس تقریبا 100 ماشومان مولوي صاحب ما ته وویل چې دا داخل شو که نه، ماشومان جینکۍ. خو اوس موږ چې د پلسترو ته وګوره، پاس چت ته وګوره، نو حالات ډېر څه ګډوډ دي که نه. او دا خو صدقه جاریه ده. رسول الله مبارک فرمایي چې انسان مړ شي که نه، د ټول عملونه ختم شي، خو یو داسې عمل دی چې هغه نه ختمېږي، یو نیک الواد او علم او صدقه جاریه. لږې ورځې شي داخلي د اعلان کړلی و، تقریبا 100 ماشومان یې راغلي، نور هم را روانې دي که نه. خو موږ سره ځای نشته دی، لاغړې تاسو پته تاسو به وګورئ چتونه متونه نشته دی، 2 کمرې دي. یو کمره خو مولانا صاحب دپاره ده که نه، دا سیټ ته به دی ناست وي او پر سپیکر ماشومان ته سبق چې ښایي. دا نور د 100 ماشومان دا په دې 2 کمرو کې یوې کمرې کې خو نه راځي. انشاءالله چې زما دا خبره چاته رسېږي، که د کلي والا خلک الحمدلله موږ کور کې یو سړی 2 پلار زوی یو ځای شي، نو هغه دغه کولی شي، ځان کور جوړولی شي. او موږ د غونډ کلي خلک څومره الحمدلله تکړه خلک شته دی. او بیا چې دا زموږ د اواز چاته رسېږي کې به الله پاک ښه خلک پیدا کړي انشاءالله تعالی، چې زموږ د پریشاني ختمه شي او دا مدرسه ښایسته الله پاک جوړه کړي. دا زموږ